Assalamu alaikum students. You are watching chemistry with Dr. Yusuf Zai. په تیر شوي لیکچر کې مونږه ایونیک بانډ ډسکس کړو او نن به مونږه کوولنت بانډ وایو. اوس دا کوولنت بانډ وایي څه ده؟ کوولنت بانډ هغه یو بانډ چې دا د دوه اټمز ترمنځ جوړیږي او د څه په وجه جوړیږي؟ by means of sharing of electrons. مطلب چې یو اټم سپوز اټم A او بل اټم B دا دواړه د خپلو ترمنځ سوکي الکترون شیر کی، یعنی چې A کم الکترون دی هغه الکترون د A هم حصوي او د B هم حصوي. دغه شان د B هغه الکترون چې کم دی هغه د B هم حصوي او د A هم حصوي، یعنی چې د A او B کم الکترونز دي هغه څه کوي؟ یو بل سره شیر کوي. نو د دغه شیرینګ آف الکترونز په وجه باندې چې کوم بانډ تاسو کا جوړیږي نو هغه ته څه وایي؟ کوولنت بانډ. د دغه کوولنت بانډ په وجه باندې تاسو کا د دوه اټم سو شي یو بل سره یو ځای شي. اوس دا کوولنت بانډ به جوړیږي څه ترمنځ، یعنی په دې کې تاسو کا به کم اټمز انوالو وي. څنګه چې موږ په تیر لیکچر کې ویلو چې ایونیک بانډ چې کم دی هغه تاسو کا د میټلز او نان میټلز ترمنځ وي، دغه شان دا کوولنت بانډ چې کم دی د تاسو کا د دوه نان میټلز ترمنځ وي. صحیح شو؟ اوس کچره تاسو پیریاډک ټیبل ته وګورئ نو په پیریاډک ټیبل کې لیفت سایډ ته چې کم الیمنټس دي هغه تاسو څه دي؟ میټلز، او چې کم رائټ سایډ ته دي هغه تاسو څه دي؟ نان میټلز. نو دا کوولنت بانډ چې کم دی د تاسو کا څه وي؟ نان میټل اټمز ترمنځ به وي. صحیح شو؟ نو اوس دا بانډ تاسو کا جوړیږي ولې؟ په تیر لیکچر کې موږ ویلو ډسکس کړو مو ډیټیل سره چې دا اټمز کم دي ته د الکترونیک کنفیګوریشن ته کچري موږ وګورو نو هغه کمپلیټ نه دی. چې الکترونیک کنفیګوریشن تاسو کا کمپلیټ نشو یعنی ویلنس شیل ته د کمپلیټ نه دی، نو چې کله ویلنس شیل کمپلیټ نه وي نو دغه اټم به تاسو څه وي؟ انسټیبل وي، د به سټیبل تاسو کا نه وي. نو د هر یو سپیشي دا کوشش وي چې هغه کم طرف ته لاړ شي؟ سټیبلیټي طرف ته. نو اټم با سټیبلیټي طرف ته څنګه موومېنټ کوي؟ چې کله ته د ویلنس شیل کمپلیټ شي، نو چې کله ویلنس شیل کمپلیټ شي نو به تاسو څه شي؟ سټیبل بشي. نو دغه سټیبلیټي چې کوم ده دا مونږه ډسکس کړو الریډي په الکترونیک کنفیګوریشن کې چې د تاسو کا دوه رولز فالو کوي د سټیبلیټي لپاره. یا خو به تاسو کا چې کوم اټمز دی هغه به ډوپلیټ رول فالو کوي یا به آکټیټ رول. او اکارډینګ ټو ډوپلیټ رول ته د په ویلنس شیل کې به څو الکترونز وي؟ دوه. او اکارډینګ ټو آکټیټ رول ته د په ویلنس شیل کې به څو الکترون وي؟ اته. صحیح شو؟ نو د هر یو اټم دا کوشش وي چې هغه دی سټیبل شي او دی به دغه دوه رول فالو کوي، ډوپلیټ رول اور آکټیټ رول. نو چې کله هم ته دی دا ویلنس شیل څه شي؟ کمپلیټ شي، دی به تاسو څه شي؟ سټیبل. نو دغه سټیبلیټي گین کولو لپاره اټمز چې کم دي دی څه کوي؟ دی به الکترون شیر کوي. په تیر بانډ کې یعنی ایونیک بانډ کې هغه څه کول؟ الکترون ټرانسفر کو. یو اټم به الکترون څه کو؟ لوز کو، پرې به خودو، او بل به اټم څه کو؟ الکترون به واغستو. او په دې کیس کې ان کیس اف کوولنت بانډ اټمز چې کوم دي د خپل ترمنځ الکترون څه وکړي؟ شیر کی. نو دغه شیرینګ په وجه باندې چې کوم تاسو کا بانډ جوړیږي هغه څه وایي؟ کوولنت بانډ. کوم یو بانډ ورته وایي؟ کوولنت بانډ. نو دغه الکترونز چې کوم دي اوس د دوه اټمز ترمنځ دي. څنګه چې موږ په تیر اگزامپل کې وی چې A او B یو بل سره بانډ جوړي بیکاز اف شیرینګ اف الکترونز. نو دغه شیرینګ اف الکترونز چې کوم دي دا د A او B ترمنځ به وي. کوم ځای کې به وي؟ دغه الکترون به A او B ترمنځ وي. نو ته دغه په وجه باندې دغه ټایپ اف الکترونز ته څه وایي؟
لوکلایزډ الکترون، یعنی دا تاسو کس دي دا ته لوکلایز کول شي، مطلب ته دې پوزیشن تاسو سره معلوم دی. صحیح شو؟ ته دې پوزیشن سره د A او B ترمنځ دی، یعنی چې کوم اټم ترمنځ باند جوړیږي نو دغه الکترون به د دغه دوو اټمز ترمنځ وي، د دغه په وجه دې ته څه وایي؟ لوکلایزډ الکترون. اوس به موږ وایو چې د دې ریپرزنټیشن څنګه دی، یعنی دا کوولنٹ باند چې کوم دی د به موږ څنګه ریپرزنټ کوو. نو څنګه چې موږ ووی په دې کې تاسو کا الکترون شیر کیږي، نو د دغه په وجه باندې چې کوم موږ ته دې دا ریپرزنټیشن دی هغه څنګه ریپرزنټ کوو؟ د دې ډیش لاین نه A اټم دی او بل B اټم دی، د دې دواړو ترمنځ چې کله الکترون شیر شي نو A او B ترمنځ به ته دا شان یو ډیش لاین راخکې. چې کله هم د دوو اټمز ترمنځ ته دا ډیش لاین وویني نو پوه شه چې دا تاسو کوم یو باند دی؟ کوولنٹ باند. او چې کله هم دا ډیش وویني نو دا تاسو د څه باره کې انفارمیشن درکوي چې دا خو یو کوولنٹ باند دی او بل چې کوم دی تاسو کا دا باند جوړ شوی دی د څه په وجه باندې؟ بیکاز آف شیرینګ آف الکترونز. او دغه الکترونز چې کوم دي دا تاسو کس دي؟ لوکلایزډ دي. اوس په یو څو اگزامپل ووایو نو دغه نه به تاسو صحیح پوه شئ چې دا ډیش لاین به موږ څنګه د دوه اټمز ترمنځ راخو او دغه الکترون موږ څخه څنګه لوکلایزډ دي، یعنی چې کوم تاسو کا دوه بانډډ اټمز دي نو دغه ترمنځ دا الکترون څنګه لوکلایزډ دي. صحیح شو؟ فار ایگزامپل اوس که چېرې موږ دلته وګورو هایدروجن مالیکول، هایدروجن مالیکول که چېرې دلته مالیکولر فارمولا ته وګورو ته دې مالیکولر فارمولا څه ده؟ H2. دغه شان اکسیجن مالیکول دی، د اکسیجن مالیکول فارمولا څه ده؟ O2. هایدروکلوریک اسید HCl فارمولا ده مالیکولر فارمولا ایټسټرا. نور هم دا شان اگزامپلز دي چې د هغې ترمنځ تاسو کوم یو باند دی؟ کوولنٹ باند. او کوولنٹ باند د څه وجه جوړیږي؟ شیرینګ آف الکترونز په وجه. نو اوس دلته چې کوم دا H2 دی که چېرې دا موږ ایکسپینډډ فارم کې ولیکو نو ایکسپینډډ فارم کې به د دې فارمولا تاسو څنګه وي؟ سټرکچرل فارمولا به تاسو ته دې څنګه وي؟ H او H او ته دې دواړو H او H ترمنځ څه دی؟ ډیش دی. څنګه چې موږ دلته ووی ته دې ریپرزنټیشن څنګه دی؟ د ډیش نه موږ ریپرزنټ کوو. دغه شان ته دا ډیش چې کوم دی ما د ریډ سرکل دغه کړی دی چې تاسو ته پته ولګي چې دا د دې دواړو ترمنځ د دې دواړو اټمز ترمنځ تاسو څه دی؟ ډیش دی، کوولنٹ باند دی. دغه شان اکسیجن ته وګورئ، اکسیجن چې کوم تاسو کا دی O2 که چېرې دا موږ ایکسپینډډ فارم کې ولیکو نو ته دې چې کوم تاسو کا سټرکچرل فارمولا ده هغه څه ده؟ اکسیجن او اکسیجن او دې ترمنځ دوه ډیش. اوس دا دوه ډیش تاسو کا څه ریپرزنټ کوي؟ دا دوه ډیش تاسو کا ریپرزنټ کوي چې ته دې دا شیرینګ اف الکترونز چې کوم دي دوه الکترون ته دې اکسیجن او دوه الکترون ته دې اکسیجن، نو ټوټل تاسو کا څو الکترون شو؟ څلور الکترون. نو چې کله تاسو کا څلور الکترونز شیر شي نو د هغې په وجه تاسو کا کوم باند جوړیږي؟ ډبل باند. دا به موږ په دې نه چې کوم نیکسټ ټاپک دی ټایپس آف کوولنٹ باند هغې کې به دا موږ کمپلیټلی ډسکس کوو. صحیح شو؟ نو دا تاسو کا څه دي؟ کوولنٹ باند دی. کوولنٹ باند ماته څنګه پته ولګي چې دا کوولنٹ باند دی؟ ته دې ډیشز نه. دغه شان HCl ته وګورئ، HCl چې کوم دی په دې کې یو هایدروجن اټم دی بل کلورین اټم دی. نو که چېرې دا موږ ایکسپینډډ فارم کې ولیکو نو دا ایکسپینډډ فارم کې څنګه دی؟ H ډیش Cl. دا چې کوم ډیش دی د H او د Cl ترمنځ دا تاسو څه ریپرزنټ کوي؟ کوولنٹ باند. نو اوس به موږ وایو چې ټایپس آف کوولنٹ باند آن دی بیسس آف پولریټي. د پولریټي په وجه باندې چې کوم تاسو کا د کوولنٹ باند ټایپس دي هغه به اوس موږ ډسکس کوو. او یا دې ته موږ دا هم ویلی شو چې آن دی بیسس آف ډفرنس آف الکترونیګیټیویټي، یعنی دا پولریټي تاسو کا د څه په وجه راځي؟ د ډفرنس آف الکترونیګیټیویټي په وجه باندې راځي. که چېرې دوه اټمز کم په بانډینګ کې انوالو دي، که چېرې ته دوی په الکترونیګیټیویټي کې څه وي؟ ډفرنس وي، نو دغه باند به تاسو کا څه وي؟ پولر به وي. صحیح شو؟ نو د دغې پولریټي په وجه باندې چې کوم دی تاسو کا د کوولنٹ باند څو ټایپس جوړیږي؟ دوه ټایپس جوړیږي. لومړنی به موږ ډسکس کوو نان پولر کوولنٹ باند. اوس دا نان پولر کوولنٹ باند وایي څه ده؟ هغه یو باند، کوم یو باند؟ کوولنٹ باند. هغه کوولنٹ باند چې هغه جوړ شوی وي تاسو کا د دوو اټم ترمنځ او هغه اټم به تاسو کا څه وي؟ سیم به وي، یو شان به وي.
چې کله کوولنت بانډ تاسو کا د دوو سیم اټمز ترمنځ جوړ شي او دغه الکترون یو بل سره څه کوي ایکولی ډسټریبیوټ کوي ایکولی شیر کوي دغه شیرینګ تاسو څه دی ایکوال دی الکترون د دواړو ترمنځ ایکولی موجود دي صحیح شو نو دغه ټایپ اف بانډ څه وایي نان پولر کوولنت بانډ څنګه چې موږ وی دا تاسو کا د سیم اټمز ترمنځ وي نو اوس د دې اگزامپل کم دي فار ایگزامپل H2 and O2 هایدروجن او اکسیجن مالیکولز اوس د دې ترمنځ تاسو کا الکترونیګیټیوټي څه ده د دې ډیفرنس کچېر موږ فایند اوټ کو د الکترونیګیټیوټي هغه به تاسو کسي وي 0 به برابر وي د دې د الکترونیګیټیوټي د 0 ولی ایکوال ده ځکه چې یو هم تاسو کا هایدروجن اټم دی او بل هم تاسو کا هایدروجن اټم دی او د دوارو چې کم تاسو کا الکترونیګیټیوټي دغه څه ده سیم ده نو کچېر تاسو د سیم ویلیو نه یو بل ویلیو د شان ماینس کوي چې هغه هم سوي دغه ایکوال وي دغه ریزلټ په تاسو څه کسر راځي 0 برازي په دغه وجه باندې چې کله مونږه د دې هایدروجن یو اټم او د بل هایدروجن اټم الکترونیګیټیوټي سو کو ماینس کو ډیفرنس معلوم کو دغه تاسو بس راځي 0 راځي دغه شان سیم کیس اکسیجن په کیس کې هم دی صحیح شه د دواړه سیم اټمز ترمنځ دي دغه په وجه د الکترونیګیټیوټي تاسو کسر 0 ده on the basis of polarity یا electronegativity difference covalent bond چې کوم سیکنډ ټایپ ته هغه کوم یو دی polar covalent bond اوس دا polar covalent bond وایي څه ده هغه یو covalent bond چې په هغه کې کوم دوه اټمز انوالو دي هغه تاسو کوي ډیفرنٹ وي نو چې کله هم دوه ډیفرنٹ اټم یو بل سره الکترون شیر کوي نو تاسو کا دا دوه اټم چې کله ډیفرنٹ شي نو ته د الکترونیګیټیوټي تاسو کوي ډیفرنٹ وي نو ته دغه الکترونیګیټیوټي ډیفرنس په وجه باندې د دوه اټم ترمنځ چې کم الکترونز دي هغه به سوي ان ایکوال وي یو بل نه به چې کم ډیسټنس دی هغه به برابر نه وي نو دغه چې کم ډیفرنس دی د الکترونیګیټیوټي په وجه باندې د الکترونز ترمنځ چې کم ډیفرنس دی دغه ته سوي دغه ته وای پولر کوولنت بانډ فار ایگزامپل HCl ته وګورئ یو دلته چې کوم تاسو کا هایدروجن اټم دی او بل کوم یو دی کلورین اټم د یو الکترونیګیټیوټي د دې کلورین الکترونیګیټیوټي تاسو کا سره سیوا ده 3.5 تا او 3 ده سوري 3 د دې الکترونیګیټیوټي تاسو کا سره 3 ده او د هایدروجن تاسو کا سره 2 ده نو کچېر موږ ته د الکترونیګیټیوټي ډیفرنس فایند اوټ کو سیشن تاسو کا د 0 نه سیوا راځي نو هغه یو بانډ چې د هغه الکترونیګیټیوټي ډیفرنس د 0 نه واخلي د سو پوری وي 1.6 یا 1.7 پوری وي کچېر تاسو کا الکترونیګیټیوټي ډیفرنس د 0 نه واخلي تر 1.6 یا 7 پوری وي نه هغه ټایپ اف کوولنت بانډ ته بسوي پولر کوولنت بانډ صحیح شو ښه اوس چې کوم تاسو کا د پولر کوولنت بانډ نو اوس په دې کې چې کوم الکترونز دي دغه پوزیشن به سوي صحیح شو څنګه چې په تیر کیس کې مونږ وی نان پولر کوولنت بانډ په دې کیس کې چې کوم دی مونږ پولر کوولنت بانډ ډسکس کوو نو په دې کیس کې به تاسو کا الکترون سوي د یو اټم نه بلری وي او بل طرف ته به نږدې وي فار ایگزامپل HCl دی اوس په دې کیس کې د کلورین چې کوم الکترونیګیټیوټي دغه سره زیاته ده او د هایدروجن کمه ده نو چې د کم یو اټم الکترونیګیټیوټي تاسو کا سوي زیاته وي نو الکترون به هغه طرف ته نږدې وي فار ایگزامپل کلورین دی کلورین الکترونیګیټیوټي تاسو کا سره زیاته ده او د هایدروجن سره کمه ده نو ته دې ترمنځ چې کم الکترون دي هغه به کم طرف ته نږدې وي کلورین طرف ته دې طرف ته وګورئ دې اگزامپل ته اکه سیم HCl دی خو دلته ما الکترون اوس منشن کړی دي او په دې کیس کې ما الکترون نو منشن کړی دا دوه چې کم تاسو کا ډاټس دي دا تاسو کا څه ریپرزینټ کوي الکترون ریپرزینټ کوي دا یو الکترون د کلورین والا دی او بل الکترون د کوم یو دی هایدروجن اټم والا دی او دا دواړه الکترونز چې کوم دي هغه کلورین ته نږدې دي کلورین ته ولې نږدې دي ځکه چې د کلورین الکترونیګیټیوټي تاسو کا سره سیوا ده نو هغه یو اټم چې د هغه الکترونیګیټیوټي سوي زیاته وي نو الکترون به هغه طرف ته نږدې وي لیټس سپوز په پیپر کې یو کوېسچن ډالې چې پولر کوولنت بانډ ولیکئ وات از پولر کوولنت بانډ ایکسپلین وذ ایگزامپل تاسو به د پولر کوولنت بانډ ډیفینیشن ولیکئ بیا چې کوم د هغه ریپرزنټیشن دی هغه ور سره ولیکئ بیا د هغه نه پس چې کوم پوزیشن اف الکترونز دی په پولر کوولنت بانډ کې هغه ولیکئ وذ ایگزامپل صحیح شو نو ایگزامپل سره چې دا پولر اف کوولنت بانډ تاسو دا کوئی ډسکس کوئ نه به څنګه ډسکس کوئ چې تاسو کا دوه اټمز دي د یو الکترونیګیټیوټي سره سیوا ده او د بل الکترونیګیټیوټي سره کم ده چې د کم یو
एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेवा وي نو الکترون به هغه طرف ته موومېنټ کوي، هغه طرف ته نږدې وي. دلته وګورئ کلورین طرف ته څه دي نږدې دي. ولې؟ ځکه چې کلورین زیات الکترونیګیټیو دی. صحیح شو؟ ښه، اوس به مونږه نیکسټ چې کوم دی هغه به ډسکس کوو ټایپس اف کووالنٹ بانډ on the basis of sharing of electrons. دینه مخکې مونږه ټایپس اف کووالنٹ بانډ ډسکس کو، هغه مونږه د څه په بیس باندې ډسکس کړو؟ on the basis of electronegativity difference or on the basis of polarity. او دا یو چې کوم دی ټایپس اف کووالنٹ بانډ دا مونږ د څه په بیس باندې ډسکس کوو؟ because of the sharing of electrons. نو ته دې تاسو کا څو ټایپس دي؟ درې ټایپس دي: سنگل کووالنٹ بانډ، ډبل کووالنٹ بانډ and triple covalent bond. نو لومړی به موږ ډسکس کوو سنگل کووالنٹ بانډ. اوس دا سنگل کووالنٹ بانډ چې کوم دی دی به لومړی ډیفاین کو. هغه یو کووالنٹ بانډ چې په هغه کې دوه ایټمز انوالو وي او هر یو ایټم سنگل الکترون څه کوي؟ شیر کوي. فار ایگزامپل هایدروجن تاسو کوي مالیکول، کلورین مالیکول اینڈ فلورین مالیکول. په دې کیس کې یو الکترون یو هایدروجن ایټم دا کوي شیر کوي او بل چې کوم الکترون هغه تاسو څه شیر کوي؟ بل هایدروجن ایټم. نو داسې کا دوه ایټمز انوالو دي په هایدروجن مالیکول فارمیشن کې او هر یو هایدروجن چې کوم دی هغه څه کوي؟ یو الکترون شیر کوي. نو هغه یو بانډ چې په هغه کې ایټم سنگل الکترون شیر کوي هغه ټایپ اف بانډ تاسو وایي سنگل کووالنٹ بانډ. د دې دا ایگزامپلز دي. نو اوس په مونږ وایو چې فارمیشن اف کلورین مالیکول. اوس کچېرې مونږه کلورین ایټم ته وګورو نو کلورین تاسو کا سره انسټیبل دی. ولې انسټیبل دی؟ ځکه چې ته دې کوم ویلنس شیل دی هغه کمپلیټ نه دی. فار ایگزامپل کلورین اټامیک نمبر 17. نو اوس کچېرې مونږ ته دې الکترونیک کنفیګریشن دلته ډرا کو 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5. تاسو کا په دې کیس کې ویلنس شیل کم یو دی چې د کم یو دا ویلیو دا صحیح شو. دلته دا نمبر دی چې کم دا سره سیم دی. دې تاسو وایي پرنسپل کوانټم نمبر. چې د کم یو تاسو کا دا نمبر سره ټولو نه سیوا دی او سیم دی نو هغه موږ کم یو کنسیډر کوو ویلنس شیل کنسیډر کوو. په دې کیس کې تاسو کا ویلنس شیل کم یو دی 3s2 and 3p5. نو اوس که چېرې موږ د دې دا بره چې کم نمبر منشن کړی دی دا تاسو شو کوي الکترون شو کوي. نو اوس که چېرې د نمبر اف الکترونز موږ سم اپ کو 8 کو دې نه څه راځي 7 راځي. نو ته دې آکټیټ کمپلیټ کولو ته څو الکترون پکار دي؟ یو الکترون. چې کله دې یو الکترون څو کی شیر کی بل کلورین ایټم سره د دې ویلنس شیل بس شي کمپلیټ شي. یو کلورین ایټم څخه به هم 8 الکترون شي او بل کلورین ایټم څخه به هم 8 الکترون شي. د دغه سټیبلیټي گین کولو لپاره یو کلورین چې کم دی د څو کی الکترون شیر کی. دغه شیرینګ اف الکترونز په وجه باندې ته د چې کم ویلنس شیل دغه شي کمپلیټ شي او د تاسو څه شي سټیبل شي. په تیر پیج باندې موږ چې کم دی نمبر اف الکترون کاونټ کړو د کلورین ایټم لپاره 100 الکترونز وو 7 الکترونز. نو د آکټیټ کمپلیټ کولو لپاره یو کلورین ایټم ته 100 الکترونز پکار دي یو الکترون 100 الکترون پکار دي یو الکترون. دغه یو الکترون به کوم طرف نه راځي؟ شیرینګ اف الکترونز. اوس که چېرې موږ د کلورین ایټم ته وګورو په دې کې الکترون کاونټ کوي دا ویلنس شیل دی. دا یو چې کوم ریډ لاین سره ما سرکل ډرا کړی دی دا یو کلورین ایټم دی او دا بل چې کوم بلو سره ډرا کړی دی دا یو بل کلورین ایټم دی. نو په دې ریډ والا کې الکترون کاونټ کې څو دي 1 3 5 and 7. دغه شان په 7 الکترونز په دې کې هم دي. نو ته دې ویلنس شیل تاسو کا کمپلیټ نه دی. ویلنس شیل کمپلیټ کولو لپاره دي تاسو الکترونز پکار دي یو الکترون. نو دا یو الکترون د یو کلورین ایټم او دا یو الکترون د بل کلورین ایټم د بسو کی یو بل سره به شیر کی. څنګه به شیر کی؟ دلته وګورئ یو الکترون د یو کلورین ایټم نه رااله او بل الکترون د بل کلورین ایټم نه رااله. نو اوس که چېرې مونږه دغه الکترون کاونټ کو څنګه چې مونږ ویلو دینه مخکې چې دغه الکترونز چې کوم دي د کمپلیټ ټرانسفرینګ نه کوي د شیر کوي او دغه الکترون چې کوم دی د یو ایټم هم بیا حصوي او د بل ایټم هم حصوي. صحیح شو. نو اوس که چېرې مونږ الکترون ته د کلورین ایټم لپاره کاونټ کو تاسو که څو راځي 8 راځي. څنګه 2 + 2 4 4 + 2 8 6 6 + 2 8. صحیح شو. څنګه چې دینه مخکې مونږ وی دغه الکترون به د کلورین ایټم هم حصوي او د کلورین ایټم به هم حصوي. دغه شان چې کوم دی اوس د کلورین ایټم لپاره الکترون کاونټ کوي
2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 نو 8 इलेक्ट्रॉन दे सका हम दी और 8 इलेक्ट्रॉन दे सका हम दियोस सही शो नो तदा ऑक्टेट से शो कंप्लीट शो नो द स्टेबिलिटी गेन कोलो द पारा दे सकी इलेक्ट्रॉन शेयर कई दाशानी शेयर की सही शो खा उस यो बल एग्जांपल ले फॉर्मेशन ऑफ मीथेन खुसा उस पर मनी मंग दावो च दता सका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दे और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नो दिन मखी मंग वैल्यू क चरिता सका दो सेम एटम इन्वॉल्व भी प बॉन्ड के ना बता सक सवी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नो पति कि यो क्लोरीन एटम दे बलम क्लोरीन एटम दे तो दे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तास कसरे 0 इक्वल दे नो ताता सक कम बॉन्ड छ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ मीथेन यो कार्बन दे और बल तास कसरे हाइड्रोजन एटम दे नो उसके चरे मुंगा क्लोरीन तो गुरु क्लोरीन तास का कम ग्रुप सर बिलोंग कई फोर्थ ग्रुप सर बिलोंग कई तो दी पे वैलेंस शेल की तास का 100 इलेक्ट्रॉन्स दी सेलोर इलेक्ट्रॉन्स तो द ऑक्टेट कंप्लीट कोलो द पारा द 100 इलेक्ट्रॉन्स पकार दी सेलोर इलेक्ट्रॉन्स तो दगे पहुंच बाने द सेलोर बॉन्ड्स जोड़ कड़ी दी और चार सारी जोड़ कड़ी दी हाइड्रोजन एटम्स तरह उसके चरे मुंगा दी कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन तो उगुरु तो दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सदारंगे दे कार्बन चिकम एटॉमिक नंबर दे हाउ से 6 नो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन संग दे 1s2 2s2 एंड 2p2 संग च पतेर केस की मुंगवी चिकम यो तासका दा नंबर ज्यादा वी हगब मुंगा वैलेंस शेल काउंट को और चिकम 100 नंबर सेम वी ना हा टोल बा आगे सेम शेल की तासका इन्वॉल्व वी दिल तो गोरे 2 तो दे हम नंबर दे और 2 तो दे हम नंबर दे दद्वार तासका सिदी सेम शेल दी द सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स बत काउंट के डबल शेल बवसरा न काउंट के द सेम शेल चिकम इलेक्ट्रॉन्स दी तब हागा काउंट के द सेम शेल तास कम यो दे 2s2 और 2p2 दाता से कसरे सेम शेल दे पदी के इलेक्ट्रॉन काउंट कसू दी 2 इलेक्ट्रॉन्स s की दी और 2 इलेक्ट्रॉन p की दी तास का टोटल सुशु 4 इलेक्ट्रॉन द ऑक्टेट कंप्लीट कोल पार दी 100 इलेक्ट्रॉन पकार दी 4 इलेक्ट्रॉन पकार दी दा 4 इलेक्ट्रॉन बदे से कई शेयर कई बा सरा 4 हाइड्रोजन एटम सरा उसको चेरिमुंगा तदे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो गुरु दा कार्बन दे और तदे एटॉमिक स्ट्रक्चर सदारंगे दे दा वैलेंस शेल दे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कसुशु 1 2 3 एंड 4 दक्षान हाइड्रोजन एटम दे हाइड्रोजन एटम पर वैलेंस शेल के 100 इलेक्ट्रॉन दी 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल कंप्लीट कुल द पर 100 इलेक्ट्रॉन मजीद पकार दी यो इलेक्ट्रॉन पकार दे जिकल यो इलेक्ट्रॉन दे मजीद शेयर की या कम दे बराबर की तो दो वैलेंस शेल के कल 2 इलेक्ट्रॉन दी दे कम रूल फॉलो कई डुप्लीट रूल कार्बन ऑक्टेट रूल फॉलो कई और हाइड्रोजन एटम कम रूल फॉलो कई डुप्लीट रूल नो चिकला दे कार्बन हाइड्रोजन एटम सरा इलेक्ट्रॉन शेयर की नो दगा इलेक्ट्रॉन्स द हाइड्रोजन बहुम हिस्सेवी और द कार्बन बहुम हिस्सेवी नो तासका चिकम बॉन्ड जोड़ेगी हगब सदा रंगी भी दलता दे कंपाउंड तो उगो रही CH4 तो उगो रही द हाइड्रोजन चिकम इलेक्ट्रॉन हगा उस द कार्बन हम हिस्सा और द हाइड्रोजन हम हिस्सा दगा शान तदी हाइड्रोजन वाला हम द कार्बन हिस्सा और द हाइड्रोजन हम हिस्सा दगा शान दे बाकी केसेस के हम दे नो उसको चरमुंगा इलेक्ट्रॉन काउंट टू द कार्बन द पारा हम 8 इलेक्ट्रॉन्स शू और हाइड्रोजन द पारा 2 इलेक्ट्रॉन्स शू नो कार्बन ऑक्टेट रूल फॉलो को और हाइड्रोजन डुप्लीट रूल फॉलो को नो उस दे पहला दे रिएक्शंस तो उगो रही कार्बन रिएक्शन कई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सरा कार्बन तासक पर सॉलिड स्टेट के दे और द जी तास से रिप्रेजेंट कई सीधा हाइड्रोजन तास का गैसियस फॉर्म के दे न चिकला हम कार्बन पर सॉलिड स्टेट की रिएक्ट के हाइड्रोजन सरा चाह पर गैसियस फॉर्म के दे देता से कसे जोड़ाई CH4 और द CH4 हम तास कसे दे गैस फॉर्म के दे सही शो नो दाता से कसे एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिल तो रही संगच द कोवेलेंट बॉन्ड मुंगा सिंगल कम टाइप ते हा डिस्कस को मुंगा हा वैल्यू चकम तास का दो एटम्स इन्वॉल्व दी बॉन्ड फॉर्मेशन की दो एटम्स सिंगल इलेक्ट्रॉन से कई शेयर कई दल तो रही दी कार्बन चकम दे सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर को और दी हाइड्रोजन हम सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर को तो दगे पवज बान तास कम बॉन्ड जोशो सिंगल बॉन्ड दगशान दी हाइड्रोजन से हम सिंगल बॉन्ड और दी हाइड्रोजन से हम सिंगल बॉन्ड और दी हाइड्रोजन से हम सिंगल बॉन्ड द टोल बॉन्ड चकम दी तास कसी दी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स दी डबल कोवेलेंट बॉन्ड द तास कसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड चिपदी के कम दो एटम्स तासा का इन्वॉल्व दी न पहागे की यो एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कई और बल एटम हम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कई सही शो दो इलेक्ट्रॉन तसवी पेयर वाई सही शो नो दब मंग संगा कचरे तो दे पार दो डिफिनीशन निकले शे यो डिफिनीशन दा दे
چې کوم تاسو کا دوه اټمز انوالو دي یو اټم دوه الکترون شیر کوي او بل هم دوه الکترون شیر کوي ته دې په ریزلټ کې تاسو کا ډبل کوولنٹ بانډ جوړیږي یا ته دا شان هم ډیفاین کولی شي چې یو اټم پیر اف الکترون شیر کوي او بل اټم هم پیر اف الکترون شیر کوي نو د ریزلټ کې چې کوم تاسو کا بانډ جوړیږي هغه تاسو ډبل کوولنٹ بانډ اوس ته دې ریپرزنټیشن څنګه دی ریپرزنټیشن څه دی چې دا موږ د ډبل د ډیش لاین نه ریپرزنټ کوو د گرین ته وګورئ ډبل ډیش لاینز دي صحیح شو دا تاسو ریپرزنټ کوي ډبل کوولنٹ بانډ دا یو چې کوم تاسو کا کوولنٹ بانډ دی د دوه الکترونز تر وجه چې کوم جوړ شو دا بل چې کوم دغه ډیش لاین دی د هم تاسو کا دوه الکترونز په وجه باندې جوړ شو په دې کې تاسو کا ټوټل 100 الکترون شو سلور الکترونز نو هغه یو بانډ چې په هغه کې تاسو کا 100 الکترونز انوالو وي سلور الکترونز انوالو وي او دغه سلور الکترونز د 100 اټمز نه راغلي دي د دوه اټمز نه هغه ټایپ اف بانډ ته موږ سوایو ډبل کوولنٹ بانډ فار ایگزامپل تاسو کا اکسیجن مالیکول شو ایتین شو C2H4 دې ټایپ اف مالیکول ته سوای ایتین بل تاسو کا کوم یو دی کاربن ډای اکساید نو اوس موږ ډیسکس کوو ډیټیل سره چې فارمیشن اف اکسیجن مالیکول سو فارمیشن اف اکسیجن مالیکولز نو لمنه به موږ ته د لپاره الکترونیک کنفیګوریشن ډرا کو دا غینه پس اټامیک سټرکچر به ډرا کو او بیا به دواړه یو بل سره کمباین کو تاسو به ریزلټ کې اکسیجن مالیکول جوړ شي او بیا دا غینه پس دا شان ریاکشن ولیکي صحیح شو ته دې کوم دا شان درې سلور سټیپس دي دا به فالو کوي لمنه الکترونیک کنفیګوریشن نو الکترونیک کنفیګوریشن ډرا کولو لپاره ضروری ده چې تاسو د هغه اټامیک نمبر پتوي نو اوس په دې کیس کې مونږه الکترونیک کنفیګوریشن د چا لپاره ډرا کوو اکسیجن لپاره ډرا کوو او دا الکترونیک کنفیګوریشن مونږه ډیټیل سره په سیکنډ لیکچر کې ډیسکس کړو چې تاسو هغه ویډیو نه وی کتلی او یا تاسو ته الکترونیک کنفیګوریشن کې څه مسله وي نو تاسو هغه لیکچر د الکترونیک کنفیګوریشن لپاره کته شي صحیح شو نو دغه الکترونیک کنفیګوریشن یو امپورټنت کوېسچن دی او تدینه ضروری چې کوم دی په پیپر کې یو کوېسچن راځي نو ضروری ده چې تاسو دا صحیح سره پوه شئ صحیح شو ځان په دې باندې ها نو الکترونیک کنفیګوریشن اف اکسیجن اټامیک نمبر څه دی 8 نو اوس که چېرې موږ د اکسیجن لپاره الکترونیک کنفیګوریشن ډرا کړو نو هغه دارنګې به وي 1s2 2s2 and 2p4 صحیح شو نو اوس د دې کې تاسو کا ویلنس شیل به کم یو وي چې د کم یو دا نمبر زیات وي پرنسپل کوانټم نمبر یې څه وي زیات وي او چې کوم سیم ویلیو وي پرنسپل کوانټم نمبر تاسو کا څه وي سیم ویلیو وي نو هغه به تاسو کا ویلنس شیل کاونټ کیږي نو په دې کیس کې 2 او 2 دواړه ویلیو څه ده سیم ده او په دې الکترونیک کنفیګوریشن کې دا ویلیو د ټولو نه سره سیوا ده په دغه وجه باندې دا تاسو کا څه دی ویلنس شیل دی نو د ویلنس شیل الکترون اوس کاونټ کا په دې کې تاسو کا څو الکترون شو 2 الکترون په اس کې دي او 4 الکترون پی کې دي دا دواړه سم اف کا چې کله دا سم اف کې تاسو کا ته دې سم سره راځي 6 راځي ته دې څه مطلب چې اکسیجن په ویلنس شیل کې 6 الکترون دي نو چې په ویلنس شیل کې څومره الکترون وي نو هغه اټم هم هغه ګروپ سره تعلق ساتي فار ایگزامپل اکسیجن دی اکسیجن په ویلنس شیل کې 100 الکترون شو 6 الکترون شو نو د کوم یو ګروپ سره تعلق ساتي 6 ګروپ سره صحیح شو ها نو ته د په ویلنس شیل کې چې کله شپږ الکترون شو نو ته د ویلنس شیل کمپلیټ کولو لپاره یو اکسیجن اټم د 100 الکترون ریکوایرډ دي 100 الکترون پکار دي 2 الکترونز نو دغه 2 الکترونز به سوشي شیر کی یو اکسیجن اټم به 2 الکترون شیر کی او بل اکسیجن اټم به هم 2 الکترون شیر کی دغه په ریزلټ کې تاسو که کم یو بانډ جوړیږي کوولنٹ بانډ او کم یو ټایپ په وی د هغه کوولنٹ بانډ ډبل کوولنٹ بانډ دی په لا د دې اټامیک سټرکچرز ته وګورئ دا یو اکسیجن اټم دی دا بل اکسیجن اټم دی اکسیجن اټم په ویلنس شیل کې 100 الکترون دي شپږ الکترون دغه شان ته دی ویلنس شیل کې 100 الکترون دي شپږ الکترون نو چې کوم دا 2 الکترون دي او دې طرف ته د بل اکسیجن اټم دا 2 الکترون دي د سو کې یو بل سره شیرینګ وکړي دلته وګورئ په دې کې اوس تاسو 100 الکترون انوالو شو 2 د یو اکسیجن اټم او 2 د بل اکسیجن اټم الکترون دي ټوټل شو 4 الکترون هغه یو کوولنٹ بانډ چې په هغه کې سلور الکترونز انوالو وي هغه د سوای ډبل کوولنٹ بانډ صحیح شو یا یو اټم چې کوم دی هغه یو پیر اف الکترون شیر کوي او بل اټم چې کوم دی هغه یو بل پیر اف الکترون شیر کوي هغه ټایپ اف بانډ څه وي ډبل کوولنٹ بانډ یا
هغه یو بانډ چې په هغه کې یو اکسیجن اټم یا یو اټم څه کوي دوه الکترون شیر کوي او بل اټم چې کوم دی هغه هم څو الکترون شیر کوي دوه اټم الکترون شیر کوي صحیح شو دغه ټایپ اف بانډ څه وایي ډبل کوویلنت بانډ اوس چې کوم ته دی ریپرزنټیشن دی هغه څنګه دی اکسیجن ډبل ډیش لاین تاسو کدا دی بل اکسیجن اټم دا تاسو څه شو ډبل کوویلنت بانډ د اکسیجن ترمنځ نو اس که چېرې موږ دې پله ته دې ریاکشن ته وګورو یو اکسیجن اټم بل اکسیجن اټم یو بل سره کمباین کیږي او د دې په ریزلټ کې تاسو څه جوړیږي اکسیجن مالیکول د دغه ډبل کوویلنت بانډ یو بل اگزامپل دی هغه کوم یو دی کاربن ډای اکساید نو اس که چېرې موږ کاربن ډای اکساید ته وګورو نو کاربن ډای اکساید څه سټرکچر دی ایکسپینډډ فارم کې په سنټر کې کاربن دی او یو سایډ ته اکسیجن دی بل سایډ ته اکسیجن دی او دغه کاربن چې کوم دی ډبل بانډ یو اکسیجن اټم سره جوړ کړی دی او یو بل ډبل بانډ بل اکسیجن اټم سره جوړ کړی دی دغه دوه ډیش لاین ته څه ریپرزینټ کوي ډبل کوویلنت بانډ نو دې پله د دې کاربن د اکسیجن سره ډبل بانډ شو او د دې کاربن د اکسیجن سره ډبل بانډ شو د تاسو کوم یو دی ډبل کوویلنت بانډ نو په دې کې چې کوم سنټرل اټم دی هغه کوم یو دی کاربن دی صحیح شو او دې کې یو بل کوم اټم انوالو دی اکسیجن اټم انوالو دی کاربن اټامیک نمبر 6 دی او د اکسیجن اټامیک نمبر 8 دی نو د دې دواړو لپاره به موږ الکترونیک کنفیګوریشن ډرا کوو د کاربن الکترونیک کنفیګوریشن باندې موږ ډرا کوو چې هغه څه دارنګ دی C6 د دې الکترونیک کنفیګوریشن څنګه دی 1s2 2s2 and 2p6 ویلنس کې څو الکترون شو 4 الکترون اکسیجن چې کوم الکترونیک کنفیګوریشن دا غي ته وګورئ 1s2 2s2 and 2p4 اکسیجن په اټم کې تاسو څو الکترون دي 6 الکترون دي ویلنس کې نو کاربن ته 4 الکترونز پکار دي او اکسیجن ته څو الکترون پکار دي 2 الکترونز نو دغه 4 الکترونز په د شیرینګ ناراضي کم یو اټم سره اکسیجن سره او اکسیجن سره به د 2 الکترون د کم طرف ناراضي کاربن سره چې کله د شیرینګ وکړي نو اس که چېرې دا مونږه په دې فارم کې ولیکو نو هغه به څه وي د اکسیجن اټم شو په دې کې تاسو کا 100 الکترون دي 6 ویلنس الکترون دي کاربن دی ته دې کې تاسو 100 الکترون دي ویلنس کې 4 الکترون هغه دادي او په بل اکسیجن اټم د په حال کې تاسو کا ویلنس کې 100 الکترون دي 6 الکترون هغه دادي نو دا دوه الکترون چې کوم اکسیجن سره دي هغه به د دوه الکترون سره شیر شي او په بل چې کوم اکسیجن سره دوه الکترون دي هغه به د دوه الکترون سره سو شي شیرینګ وکړي نو دا کې شیرینګ په وجه باندې که چېرې اوس موږ دغه الکترون کاونټ کړو 1 2 3 4 الکترون انوالو دي نو دا تاسو څه شو ډبل بانډ شو بلکې چې موږ دې طرف ته د الکترونز کاونټ کوو تاسو څو راځي 4 راځي نو دا تاسو کم یو بانډ جوړیږي ته تر منځ به ډبل کوویلنت بانډ یا پیر اف الکترون ته د کاربن رااله او پیر اف الکترون ته د اکسیجن رااله ته دغه په وجه باندې کوم تاسو کا بانډ جوړیږي به کم یو ډبل کوویلنت بانډ یا دې طرف ته چې کوم کاربن دی هغه دوه الکترونز دي یا پیر اف الکترونز دي او دې طرف ته چې کوم اکسیجن دی هغه هم تاسو څه دي پیر اف الکترونز دي یا دوه الکترونز دي دا یو بل سره سو کی شیرینګ وکي دغه په ریزلټ کې به تاسو کم بانډ جوړیږي ډبل کوویلنت بانډ دا ریزلټنټ کمپاوند دی دا سټرکچر دی کاربن ډای اکساید صحیح شو او دا ایکسپینډډ فارم کې ما لیکل دی نو کله چې کاربن د تاسو په کوم سټیټ کې سالډ سټیټ کې او اکسیجن په ګیشیس فارم کې دی دا دواړه یو بل سره ریاکشن وکړي تاسو په څه جوړیږي کاربن ډای اکساید نو اوس که چېرې مونږه په دې کیس کې د کاربن الکترون کاونټ کو د تاسو کا 100 الکترون شو ټوټل 8 الکترون 4 الکترونز دا شو او 4 الکترونز دا شو ټوټل شو 8 الکترونز مطلب د دې اکټیټ څه شو کمپلیټ شو دا شان کو اوس چې موږ د اکسیجن لپاره الکترون کاونټ کو نو 4 الکترونز دا شو او 4 الکترونز دا شو ټوټل شو 8 الکترونز د دې اکټیټ څه شو کمپلیټ شو دا شان د اکسیجن لپاره چې موږ وګورو نو 4 الکترونز دا شو او 4 الکترونز دا شو د دې هم اکټیټ څه شو کمپلیټ شو د تاسو کو څه دی سټیبل دی د سټیبিলিټي ګین کولو لپاره د څه کوي الکترون شیر کوي د دغه په وجه باندې تاسو کم بانډ جوړیږي کوویلنت بانډ د کوویلنت بانډ چې کوم تھرد ټایپ ته کوم دی ټریپل کوویلنت بانډ نو دا ټریپل بانډ موږ څنګه ډیفاین کوو په دې کې هم تاسو کا دوه اټمز انوالو دي یو اټم به چې کوم دی تاسو کا 100 الکترون شیر کوي او بل اټم به تاسو کا 100 الکترون شیر کوي صحیح شو نو په دې کیس کې یو اټم چې کوم دی هغه څه کوي 3 الکترون شیر کوي او بل اټم هم تاسو کا 3 الکترون شیر کوي نو دغه په ریزلټ کې تاسو کا یو بانډ جوړیږي چې هغه ته وایي ټریپل کوویلنت بانډ صحیح شو نو په دې کې تاسو کا ټوټل 100 الکترونز انوالو دي 6 الکترون انوالو دي صحیح شو یو اټم 3 الکترون شیر کی بل اټم 3 الکترون شیر کی او ټوټل 100 الکترون شو 6 الکترون دغه په ریزلټ کې چې کوم تاسو کا بانډ جوړیږي هغه تاسو وایي ټریپل کوویلنت بانډ اوس دا موږ ریپرزینټ کوو څنګه د ټریپل سټریټ لاین دا موږ ریپرزینټ کوو دلته وګورئ دا درې سټریټ لاینز دي یو سټریټ لاین سیکنډ سټریټ لاین او تھرد سټریټ لاین دا تاسو کو سټریټ لاینز دي
درې سټریټ لاین دي دا درې سټریټ لاین ته د څه شو کوي ټریپل کوویلنٹ بانډ د دې ډیفرنٹ ایگزامپلز دي فار ایگزامپل نایټروجن او اسیټایلین C2H2 ته څه وایي اسیټایلین نو باندې به موږ ډسکس کوو فارمیشن اف N2 یا فارمیشن اف نایټروجن مالیکول په دې کې تاسو کم اټمز انوالو دي یو نایټروجن اټم او بل هم نایټروجن اټم دا تاسو په دواړه په دې کې کم اټمز انوالو دي سیم اټم انوالو دي نو as a result of same atoms تاسو چې کوم بانډ جوړیږي هغه به تاسو کم یو وي نان پولر کوولنٹ بانډ دا تاسو کم یو بانډ د دې ترمنځ دی نان پولر کوولنٹ بانډ ولې ځکه چې د دې ترمنځ تاسو کا سیم اټمز انوالو دي نو چې کله هم سیم اټمز انوالو وي نو دغه الکترونیګیټیویټي ډیفرنس پس وي 0 به ایکوال وي نو چې کله هم دوه اټمو ترمنځ کوولنٹ بانډ وي او دغه الکترونیګیټیویټي ډیفرنس د څه برابر وي 0 ایکوال وي ناغه ټایپ اف بانډ څه وایي نان پولر کوولنٹ بانډ نو په دې کې تاسو کا نایټروجن اټم انوالو دی नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर था कैसे 7 दोस्तों दे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ट्रा का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस दारंगे दे 1s2 2s2 एंड 2p3 उसका चरेंगा पदी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट ना गसूदी 2 + 3 5 नो वैलेंस शेल के सो इलेक्ट्रॉन शो 5 इलेक्ट्रॉन्स संग चितलीना मखमा वैल्यू च वैलेंस शेल के सुमरा हम इलेक्ट्रॉन वी नो हागा एटम बा हागे ग्रुप सर ताल्लुक साथी पदी केस के वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन्स दी नो नाइट्रोजन कम ग्रुप सर ताल्लुक साथी 5th ग्रुप सरा सही शो हाँ नो पर वैलेंस शेल के सो इलेक्ट्रॉन शो द नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स नो द ऑक्टेट कंप्लीट कोलो द पारा यो नाइट्रोजन एटम से सो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड दी 3 इलेक्ट्रॉन्स चकला देश तक 3 मजीद इलेक्ट्रॉन्स राशि तो द ऑक्टेट पसशी कंप्लीट बशी यानी वैलेंस शेल के बिया सो इलेक्ट्रॉन भी अतो इलेक्ट्रॉन भी नो तक 3 इलेक्ट्रॉन्स पे कम तरफ नाराजी डबल नाइट्रोजन एटम सर चकला देसो की शेयरिंग होगी नो शेयरिंग बसंगा की दलतो गो रही دا یو نایټروجن اټم شو دا بل نایټروجن اټم شو نو کچری مونږه ته ویلنس شیل کې ته د الکترونز ته وګورو نو 5 الکترونز دي 3 الکترونز ما دي طرف ته ولیکل 2 الکترونز ما دي طرف ته ولیکل دا 3 الکترونز ما کمباین دي طرف ته ولیکل ځکه ولیکل چې دا 3 الکترونز به څه کوي شیرینګ وکړي د بل نایټروجن اټم سره دلته ما کراس سره ریپرزینټ کړی دی دلته ما د ډاټ سره نو یو الکترون به د بار چې کوم الکترون د سر به شیرینګ کی بل به د سر شیرینګ کی بل به د سر شیرینګ کی از ا ریزلټ اف دیس شیرینګ تاسو کبه سو لاینز دلته پکار دی اوسو 3 لاینز یو ډیش لاین بل ډیش لاین بل ډیش لاین چې کله 3 ډیش لاین وي هغه تاسو وي ټریپل کوولنٹ بانډ صحیح شو نو تاسو کس شو 3 الکترونز د طرف نشو 3 الکترون د طرف نشو ټوټل تاسو سو الکترون شو 6 الکترونز نو څنګه چې موږ په ډیفینیشن کې ویلو هغه یو بانډ چې دوه اټمو ترمنځ وي او پاره کې شپږ الکترون انوالو وي 6 الکترون انوالو وي هغه ټایپ اف بانډ تاسو ټریپل کوولنٹ بانډ صحیح شو په دې کې تاسو الکترون انوالو دي 6 الکترون انوالو دي تاسو کس شو ټریپل کوولنٹ بانډ صحیح شو اوس کچره دا ټول एग्जांपल्स ته موږ وګورو چې کوم موږ د سنگل کوولنٹ بانډ لپاره یا ډبل کوولنٹ بانډ لپاره یا ټریپل کوولنٹ بانډ لپاره ډیسکس کړل نو په هغه کې تاسو څه انوالو شیرینګ اف الکترونز انوالو او تیر एग्जांपल چې کوم موږ ډیسکس کړو یا ټایپ اف بانډ ډیسکس کړو هغه کوم یو ایونیک بانډ په ایونیک بانډ کې تاسو کسو کمپلیټ ټرانسفر او ان کیس اف کوولنٹ بانډ تاسو کس کی شیرینګ اف الکترونز کیږي دا د دواړو ترمنځ څه دی ډیفرنس دی ایونیک او د کوولنٹ بانډ ترمنځ څه ډیفرنس دی په ایونیک بانډ کې تاسو کا کمپلیټ ټرانسفر اف الکترونز کیږي او په ان کیس اف کوولنٹ بانډ تاسو کس کیږي شیرینګ اف الکترونز کیږي صحیح شو نو د نن لپاره دومره ویډیو او ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې به موږ کوارډینیټ کوولنٹ بانډ ډسکس کوو صحیح شو نو د هغه پورې د الله پامان